نسبت حضرت ته چې پته ولګی دا غیر او وخت چې دا په احساس د کم ترې کې مبتلا نشي ٹھیک شو کنه او یادا سو چې حضرت او وخت د خپل اخلاق فاضلانه اظهار وک چې دانه چې زما ضرورت وی تا تنزب ځان سره د کومه او چې ضرورت نه پوره کیږي نو بیا به لته در کومه نه نستا حق دې ما سره نو خیال نه ورته ګور دته کې دې څنګه دا واده کړی پوښي وای ازه خروف باندې قال دا يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم حضرت دې سر اظهار د محبت کو په دې حال کې دا روزدار وا ادب وګو کنه وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه امن با عام سامنے یو زید غسل وکاو د جناب دې ته کمال محبت زکه چې رفعت اذا وقعت الالفه رفعت الكلفه چې کله محبت کام تامشي نو تکلفات زائل شي چلو مخکې باب من اتخذ ثياب الحيض سوا ثياب الطهر ګور علماء کرام دین امام بخاری دا ثابتې چالکا متعدد جامع ساتل منع ندی او په اسراف کې نه داخلي کی دا یو شو دیمه خبر دا چې امام بخاری دا خی چې ثياب د حیض د عام ثياب نزان لپکار دي چې د عام ثياب چې کم دي نو هغه اعلی قسم وی نو ثياب د حیض د غینه دي ادناوی یا عین ثياب حیض نو مراد عقدی چې کم سره امساک کیږي او تجنب کیږي هغه ته مراد دی جی قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قال بيننا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسترجعة في خميلة حست فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست فقلت نعم فدعاني فاسترجعت معه في الخميلة اق خميله وا چې کوم مکه خميله وا تیجو کنه المعرفه اذا عيدت معرفه كانت الثانيه مخکدا باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى څنګه چل دی یار حجی باب شهود الحائض العيدين باب د بیان د حاضر دو د حائضو خذو علی دین اختر الله عثمان دا شکر توجه کواخه ودعوة المسلمين او حاضر دل د مسلمانانو دعاګانو لا ويعتزلن المصلى او دوی بد عیدګانا او زید مازنا پډډه کینی سبحان الله سبحان الله محدثین اعظام فرمای شاید انس رضی الله عنه قولم دی چې ابتدایي زمانہ کې چونکه اسلام چې دی د خپل هغه جلالت اظهار ته محتاجو او چونکه د ایام عید چې کوم د مسلمانانو میدانی مزونو جمعات کې بنو صحرا ته بتلل اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منشد داوا چې د مسلمان هغه دبدبه چې دی ابو دشمن باندې اخکار کړی شي وی فرمایل چې نارینه او زنانا ټول میدان تراوزه الله اکبر تر دې پورې چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی پیغلی جنکه هم راو باسه او هغه وخت کې پیغلی جنکه به د کور نه وته او بډاګانې به بوجه د ضرورت وتلې اوس بډاګانې نوځي نو دی بار تراوزي عکس ته کنه بدل دې کنه یارانو خوشو کنه او تر دې پور چې حایزي آی په بارکم دا حکمو تر دې چې دا زنانه چې هغه سره خپل بورقه او پړونه بنو هغه دې پرم دا حکمو لکه دا ځکه علامه قسطلانی دغه ځکه لیکلي دي حضرت عائشہ صدیقہ فرمایي کی چرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمنګ د دې زمانه زنانی لیدلې بیا به حضرت اغي منع کړی وي د وتونه چرې به امر ورته د خروج نو کړي هغه زمانہ چې د حضرت عائشہ به وا
آی خو د دې زمانه نه ویلې دلې کدا او بل سيزونه دي یقیني خبره دا او بل سيزونه دي وای کنه یارا. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجنا في العيد. كنا نمنع عواتقنا ومنګه منکول با خپل پیغل زنانا جینکای ان یخرجنا فی العیدین چې دوی د اخترو کې بار دراوزی. عواتق پیغلو ته وای او دی پیغلو ته عواتق ولی وای ځکه چې عواتق د عاتقتن نه ده، عاتقه د اتق نه ده، معنی د پلار او د مور تسلط نه آزاد شوي. آزاد معنی څه شو؟ خاوندان د اختیار شوي. کله چې نابالغي نو په اختیار د مور او د پلار وي، دا خپل اختیار نشي چلولې. او چې کله پیغله شي نو بیا د دې اختیار شي نو دا عاتقه د تسلط د غیر نشي. فقدمت امراتون دې ذکردار واقعیات کخه دا بتا ته 200 ځله رسو بیا بار بار راځي. دا یو وخت یو مشرق خزرانه او قصر بني خلف د یو زینوم دی هغه زی ترالو التکی ناشتا. بیا داغي خزي چې کوم مشر زنانه راغلی و د دې خور چې هغه صحابیه و او داسې عجیبه صحابیه و چې خاون سره پشپغو جهادو کې شریک شوی و او دغه خاون دمره خوش نصیب و چې نبی علی السلام سره په 12 جهادونو کې شریک شو. سبحان الله سبحان الله. نو دې حدیث کې دا مطلب دی چې قدیمی زمانہ کې بیبیان یې زنانه به ضرورت ته پار د کور نه بهر وتلې تر دې چې جهادونو د جهاد میدانونو لبوم تلې او جهاد کوو به نه د مجاهدینو خدمت به کاو او به راوړلې څوک به بیمار شو نو دغه زخمی بشه دغه به مرهم پټای کوله. آی زمانہ کې اجازه تو هغه دې د امنیت زمانہ وا وی فقدمت امراتون یو خضر علا فنزلت قصر بني خلف دار علا یو معنی تا چا معنی د بنو خلف وا او دا په مقام د بصری وا فحدثت عن اختیان دی خزی بیان شروع ک د خپل د خورنا وکانه زوج اختیا او د دی خزی اوخه یعنی د خور خاون غزا من نبی صلی الله علیه وسلم سنت 10 غزوتن 12 غزاوګانی کړي jihad وکانت اختی اول وېدا چې وزما خور ماوخ خپل خاون سره فی 60 پشپک غزواتو کې شپک کې دا شریک وا قالت دا خور زما وی یعنی دا صحابیه چې کوم خاون سره په jihadونو کې شریک شوا فكنا نداول کلمه ومنګه چې موږ علاج کوو یعنی دوی بور کولا زخمیانو مجاهدینو ته ونقوم علی المرضى موږ ادریدو په مرد بیمارانو باندې هني خدمت لپاره به تابعدار ولاړوي او به مبور کړي. فسالت اختي النبي صلی الله علیه وسلم وزما دغه خور نبی علیہ السلام ته تاسو کا وی اعلى احدانا باس اذا لم يكن لا جلباب الله تخرج. بس معنا نبی علیہ السلام اعلان او چې خدای د جماعتون د ادګاونو تراشی دغه صحابه نه تاسو کا الله پیغمبر یو خزه تاسو وی چې دغه لپاره پړونه بور قنوي غریبوي او دا اختر تبار نشي نو ګناګار وي مر اعلی اهدانا باسم عاشته په یو زمګه ګنا ظالم یکن لا جلباب چې ورسره صادر نی غټ الله تخرج چې کو نه بار نشي اید لپاره. قال حضرت فرمایله تلبسها صاحبتها من جلبابها معنی یاد لگا کہ دې څخه نشته نو تلبسها نو وادي غوندې دیتا صاحبتها د دې گاوندنا من جلباب یا د خپل جلبابنا معنی په یو صادر کې دی بل چا په صادر کې رضان پټ کې را دي شي. الله مطلب دا چې را دي شي ته ودونو کې تاسو خیال کړی کنه دا کورنه چې نږدې وي د ودونو دواړه کورنه بیا دا زنای په یو چل کې درې د سلو رواني
عزیزان چا پیر کړي کم نږدې کورونه تاسو چې کتلی نو معنا دا صورت ته چې یو زنانه څخه جلباب نشته د بل په پړونو کې ځان راون غاړي راځي دي کنه والتشهد الخير او پکار دي دوی حاضر شي هغه مقام د خیر ته مجالس د خیر ته خیر مجلس ته دراشي لکه د حدیث درس ته دراشي د قران درس ته دراشي عیادت ته مریض ته دراشي ودعوت المؤمنین او د مؤمنانو دعاګانو ته دراشي یعنی اختر بزنو کې فلما قدمت معتیه هر کچو میاتیه رالا سألت ما ته تاسو کو اسمیت النبی صلی الله علیه وسلم آیت دا خبر حضرت صاحب ناور دیوا قالت بی ابي نام بس اوس مکه دی عادت ذکر کی دی بی ابي نام معنا عادت تو میاتی داو چې چا بدینه صدا سے خبره تپوس کولا چا به نبی پاک ته منسوبه وا او دیو د نبی تذکرہ کولا ناول به چې بی ابي اغه نظم امور پلا زار زار قطار قطار قربان شي اظهار محبت بی ابي معنا مور پلار میته قربان شي نعم او ما د نبی پاک نه داور دیوا بس اوس دومیاتی شاګرد وی وکانت لا تذکره ودا امیاتیه چې نبی ذکر کو نبی پاک الا قالت بی ابي مگر وی بچي بی ابي زما مور پلار ته قربان شي سمیتو هو ماوردو د نبی علیہ السلام نا یقول وی سره تخرج العواتق وزوات الخدور والحيض اوزیدی پیغلی جنکای او خاوندان د پردی الخدور اغه زنانا چې خاوندان د پردی دي او کینی د کورن په ګوټونو کې او بارتن راوزی لکه داغي زمانه کوم او زوات الخدور او اغه زنانی چې مشهور دي په پردو کې لکه دغه نو خذي خو کنه خوانین خذي او د علماء خذي زمونږ چې موږ طالبانو کنه موږ به د غټو خلقو خذي بار ته موږ نه کتلې علماء زنانی بوي خوانین زنانی بوي دی به بار ته نه راتلې خلق وې دا بیبيانی دي خلک ورته بیبيانی دي او شو کنه ای بالکل نه راتلې آکه ای به غم خاده لتین ما خام یا د سار بانګونو پټیمونو کې بدلې زوات الخدور اغه ته وي اوس معاملې بالعکس وليشهدن الخير او دوی د خیر زینو ته حاضر شي ودات المؤمنین وتات الحيض المصلى قات حفصه قلت ما الحيض امام میاتی ته د حاجی به هم راځي فقال امياتي ورتوي عليه تشهد عرفه وكذا وكذا سو چې دا حیض چې معنی د عیدګاه ته حاضر دي نه آی د عیدګاه د عرفات د مینا د مزدلفین سلوی دي سره نو په حالت حیض کې حاضر عرفات و مینا مزدلفی ته راتلی شي د عیدګاه ته هم راتلی شي ځکه چې حکم چکم دی حکم د مسجد نه دی زما کې